Assalamu alaikum viewers. Ilyas Soft کفنې تر پځې محمد الیاس د کلاود ای آر پی د نیو ویډیو سره چې په هغه کې به مونږه د سیل کسٹم بیسډ هیستوري لپاره به ویو جوړو او هغه ریکارډ به مونږ ریټریو کوو. نو زه د دې نه به مونږ یو کاپي واخلو او هغه دلته به مونږه اډیټ ریکارډ ریټریو کوو. اوس داسې کار مونږ کوو چې اول دی لیاوټ ته لاړ شي. څنګه دا مو کړی دی نه یو کاپي واخلې او چې کاپی دی واخلې نو سیل سره الته کې پیسټ کی. سیل آی تھنک مونږ سره بره دی دا پینډینګ دی دلته راشي دا پیسټ کی. دلته مونږ آل سیلز ولیکو. بجای د دې چې مونږ دین یو کاپی راشته ولیکو نو دا مونږ ته په دې باندې لږ آسان پریوت. صحیح ده. اوس کسٹم پرچیز دی زما کسٹم سیلز دلته ولیکو. صحیح ده کنه. اوس مونږ دلته کې دغه تراشو دی سیل والا ده کې دې چې دلته یو مونږ سره ویم دا سیل هیستوري پرچیز پیمنٹ ته خالی کته دې نه جوړې لمن نه راغشته کنه لمن نه جوړ کړی کنه او لمن نه جوړ کړی راځو چې اول خدا مونږ جوړا واخلو. ټیک ده. داسې کار کوو کنه چې د دې نه څنګه مونږ په پرچیز کې راواغشتو دې نه کاپي دغه شان دلته هم یو کاپي راواخلې کنټرول سی سره او لاست کې به دلته کې سیو کې ګوره دا د دې سکوپ ټیک ده دا کلوز کې دلته یو انټر ورکې ټیک ده دلته یو انټر او سپیسټ او بالکل صحیح ده. او دلته کې بسو کې کم نامه چې تاسو پرچیز کې دلته ورکړی و نو راشي هغه نامه را کاپي کې چینج مه کوئ. ټیک ده. دلته به خالی سیل بدل کې نصر وزیر بدل دی کنه او اوس بدل مونږ راواغېل ده دلته مونږ سره راوړو کسٹم سیلز لیست. صحیح ده. او دلته به زه سره واخلم ډیټ ټایم فرام ډیټ کامه ګوره دا پروګرامینګ کې ته یو بل شي یو زبردست شان خیم همیشه دا ځان له عادت کې فرام ډیټ ټو ډیټ سمال کیپټل دا شي ځان له وباسي بس یو شی دی ټو دا نو دا ځان له ورډ دی ډیټ دی ځان له ورډ دی بس د دې لومبني کریکټر کیپټل لیکي. کله چې تاسو د یو بل کلاس آبجیکټ جوړوي نو هغه سمال لیکي په پوینټ زما ورسېدی کنه یو ویریبل لوکل کریټ کوي سمال لیکي که کیپټل لیکي ډیره خبره ده پروګرامینګ وایلیشن نه هم بچ کیږي خو لکه څنګه نارملی پریکټس دا وشو. صحیح ده. همیشه ګوره زما منې کوم چې کوم ویریبل هم کریټ کوي نو کیپټل لیکي لوکل یو ارسي خو لوکل ز سمال لیکم زم جما دا پته لګي چې دا پیرامیټر دی دا ارګومنت دی دا په پاس کومه ټیک دا ټول د لوکل دا ما کریټ کړل همیشه دا کیپټل لیکي مزه کوي زبردست کاری بیټر ریډیبিলিټي ور کوي. ټیک دا پروګرامبل بیس پروګرامینګ پریکټیسز کې مطلب یو زبردست پروګرامینګ ښکاری چې کړی سي دا نو دا عادت ځان کې راولې چې تاسو یو سپیلینګونه یو زده کې څنګه پروګرامرانو ډیر دا کمزوري دي بس خیر یو میاش په لګي چې خواري په کې ټیک طریقوري باندې او بل د سپیسونو انډرسکور نوم ځانو ساتي چې تاسو سپیس په ځای باندې انډرسکور لګوي هیڅ ضرورت نشته بس لګوي کنه دونه خو چې پروګرامر راځي یار 18 سال ایجوکیشن نکړي رینه بعد فیلډ ته راوتی دونه مغلستونه ورزي او یو پروګرامر چې راځي ډیر فیزونه نه تیر وي ناغه په دې پوهیږي چې دا فرام ډیټ دا ټو ډیټ دی نو د دې شي ډیر غټ خیال وساتئ د سپیس او د انډرسکور په ځای باندې مدام کیپټل او دا هم کیپټل لیکو ناغه ته پته لګي چې دا بیل ورډ شو دا بیل ورډ شو دا بیس پروګرامینګ پریکټیس دي ها مخکې به ځینې خلکو ډیر لږ چولې دي نو خپل طریقې مرو باسي دا غي طریقې فالو کوي چې ټایم د سره بچي. صحیح ده کنه دا به کامو لګو او دا به مونږ دلته مونږ دا به ګوره غني دا ما سره سمال راغلی ما د پیدا زما لوکل دي او دا زما پیرامیټرز دي دا آوټ ساید نه راغلي دي او دا زما لوکل انساید دیس فنکشن دي دیس اکشن دي دیس میتھډ دي. صحیح ده کنه د دې ډیفرنشیشن به تاسو ته آسان شي. دا ګوره دا ما سره آوټ ساید یو ما یو آبجیکټ کریټ کړی سیل باندې ناغه ما سمال لیکلی خو کاغی کې دنه سیز نه ملي کړی مې ټول کیپټل لیکلی اوس که انساید دی فنکشن کې لیکل غواړم دا مې سمال لیکلی خو دا کلاس نیم کلم ز سمال نه لیکم غواړم یاد ساتئ
دا پروګرامینګ وایلیشنز دي. ٹھیک ده کنه. ګوره زموږ په ګوتو کې موږ نه وایلیشنز کېږي، موږ ته پته نه لګي. نو دوی به سپیشلی خیال ساتي. ګوره ما کلاس غټه لیکلې، کلاس غټه کې کلاس مطلب لومبنی کریکټر کیپیټل دی، خو تو ګوره چې آوټ ساید مې کوم شي زم کریټ کړی نه اسمال دی. صحیح ده کنه. که میتھډ مې سٹارټ کړی مې د کیپیټل نه ویني چې څونه دي تاسو ته ټول داسې چې یو نیم به ته ملاویږي چې مانه په غلطي شي، انسان د غلطي کیږي. ٹھیک ده. خو ځان له عادت جوړ کړئ. ګوره دا موږ 2 کاله کې زده کړی دي، دو نظر نه کیږي ډیپ ټایم کې. خو چې یو تاسو لیکل کوي بار هم دا ذهن ودرئ او تاسو صحیح خیر دی لګ لیکل کوي، کم پروګرامینګ کوي سٹارټ کې، خو عادت کنټینیو کې بیا به د مسلې نه وي. صحیح ده. راځو ټاپک سایت. دا موږ سره څه شو؟ موږ ویل ته اوس هیستوري رالو، دا خو موږ سره الریډ کمپلیټ. رائټ کلیک رائټ کلیک اډ ویو ام ټي ویو اډ کې صحیح شو. ام ټي ویو مو اډ کړه. نو اوس په داسې کارو کې بیک په واپس لاړ شي او دا ټاپ پوینټ چې دی دینه برا دغه موږ راولو دا کوډ کنټرول ا کنټرول سی سره او کسٹم او کنټرول ا کنټرول وی. دلته بس مزه راشم بلکې داسې کار کوم چې هغه د پرچیز والا نار سره اخلم. ټیک ده. بدل وی کو دلته داسې کار کوم چې پرچیز والا څه شو کسٹم پرچیز شي. کنټرول ا کنټرول سی سره شو مزه دلته کنټرول ا دا نه دلته دی کنټرول او کنټرول وی کنټرول اس په کوم صحیح شو. او دلته کې وزر اعظم نو دلته به سو کوم ماډل بدل کې سیل پیمنٹ ماډل خدل د کسٹم بیس پرچیز کسٹم بیس سیل هیستوري. کسٹم کسٹمر نه یادو ها کسٹم ریکوایرمنٹ لکه د هر چا خپل لو کې دي چې ټیک ده خپل بیسز باندې ریټریوینګ وکي. دلته موږ سره بیا په دې سره راځي کسٹم پرچیز نه ګور الریډي ماته پته چې دا سیل دی څنګه چې ماته پته دا سیل پیمنٹ سټانډرډ چې یوز کړی کنه نالته تلو ضرورت هم نشته. وګورئ سیل پیمنٹ دی کنه دی وګورئ د دې د نامه دا د کنه دی د کې دنه د میتھډ اوس دا نامه ده کنه ده صحیح ده کنه. ګوره دا ډېر ټایم ځای کوي یو ځای ته واپس تلو بیا راتلل دا بلا ټایم ویسټ کوي. ټیک ده. نو دی وجه خپل ټایم بچ کوي. خدا فرام ډیټ شو دا ټو ډیټ شو او ریټریو کوم سره سره سیلز ریکارډ. ټیک ده. یا جست ریټریو ریکارډ وته ولیکي هم صحیح خبره ده. صحیح ده. یو شی زو تاسو زه بار بار ما ته یادوي تاسو نه یادوي. ٹھیک ده. د سیل کارت ته وزرا شم او د کې سلیکټ سپلایر کوم ځای کې سلیکټ کسٹمر go to view صحیح شو کنه. دا موږ نه هیر شي او دا ذهن ته راغو کسٹم سیلز هیستوري خاله ته اوس واپس راشو. دا خو موږ سره ټیک شو. صحیح ده. سبمیټ کیږي هم. اوس بل د موږ ریکارډ سیټ کوو. نو یو پیره دا کلوز کې د تراشه واپس دلته نایټ ګو ټو ویو ته لاړ شي او مغه زړه طریقه وکړه. ها بیا دلته کې راځي تاسو قتل د کسٹمر کوم ځای صحیح ده راشه جز دا واړوي راشه بس جست کسٹمر کانټیکټ نمبر دلته کې راشه دې کې څوک یم کسٹمر انوائس. ٹھیک ده کنه. دلته براشو موږ سره سم کسٹمر انوائس آی ډي صحیح شو کنه. دا وځه سیو کوم او ورځم ران به کوم. نو دا زمونږ څه شو دا مګر سیل هیستوري شو سیل پیمنٹ هیستوري مطلب سیل هیستوري شو چې کوم کسٹم ویزټ وکړو باقي پیمنٹ نه هغه لړی دا غسینه کیږي. صحیح ده کنه. خدلته ما یو بل غلطی تینک اوم کو خو برابر ټیک ده کنه. ما مې سو کړل تاسو ته پته لګي کنټرولر وته ما خو دلې په لوکل کنټرولر کې لګیم کنه نو بس بیا صحیح دی بیا غلطی نه بیا کار صحیح دی. دا نه لیبل پکار دي خیر داسې څوک داسې دي چې ما داسې خبره نه ده
چې د لاګین نه ځي. نه داسې کار نه دی اصل کې دې د ډایرکټ رن شي دلته پیرامیټرز خو نه وي وارل کنه د ویو نه ډایرکټ رن شي اصل کې ویو کوم ویو چې اوپني لکه دا ویو چې کوم اوپن د ما سره نه به همیشه نه سٹارټ کیږي تل تر نه او دا ویو تا کلوز کړو کنټرولر سره سلیکټ نه به خپل دا روټ ډیفالت روټ نه سٹارټ کیږي صحیح دغه طریقې ده دلته وزرا شم او ته ورشم زه آل سیلز ته کوم ځای دی دا دی نو آل سیل کې موږ سره رسیدي ګوره دلته زه راځم او د آل سیل چې دی نو زه د نیکسټ د منت ته ځم او دا زه 2 تاریخ نه رالم او دا زه دینه ګوره دا موږ نن دا سیل کړی خیال لري کنه کلیر دی زه ریټریو کوم ریکارډ چې ریکارډ مې ریټریو کوم سره درې د 1000 روپے پایدې کې دی زه راځم دې کې داسې کار کوم یو بل سیل کوم هغه او پیسې ته نه اخلم چې زبردست هم داسې اوس ټیک ده دا مې 150 7 اپ د 50 7 اپ مې ورکړل اډ یو بل به خرڅ کو ټیک ده هلال بوکس پپسیانو کو یو کتابونه هم خرڅي 50 مې دغه کو یو اډ وې صحیح ده کنه نیکسټ وې کو نه د سپلایر د حساب نه دا پس یو کس لام جد لزور کوم نوی دکانونه عجیب عجیب وي کنه ورګه بلال ستا د بلال لګ دا سیلیکټ د پسې به کو ټیک ده کنه فائنلایز به کو صحیح ده پسې سیل لاړو دا به شو دې ځکه مونږه دله مونږه ریپورت جوړو ښا چې دلته فینیش وخی ریپورت به ډایرکټ پرینټ کیږي خدا فعلا مونږه دغه سټیج کې نو دغه وجه ما لاغي باندې فوکس نه دی ورکړی ویني نو هیستوري ریمینینګ 0 راغی سیټ کا پیډ ریمینینګ پکار شي دا ټوټل دلته اوس راشي کنه موږ سره ریمینینګ 0 نو پکار ریمینینګ دا ټول پکار دلته موږ سره راشي زه اوس کوم لکه څنګه چې دې ته زرا شم دې دغه تسلیم موږ سره سیل پیمنٹ پینډینګ دلته ملک موږ سره هم دغه خیسه ده پیسې ورکړې نو مطلب لکه دې کې به 0 حسابي ریمینینګ خو فل موږ سره پکار دی کنه ورګه دې موږ سره کسٹم سیل هیستوري کې موږ ده ریمینینګ بیلنس خو داسې کار دی څه وسره وګورو د دننه دا دلته اوس ماینس کوم او څه وسره وکم یار دې دومره موږ سره د وران ریزلټ مال راکړي مثلا دغه ورکوي نو دې سره به داسې کار وکړو که نه چې دا خو دې موږ له 0 راکوي که نه دا خو باندې چې ناټ ایکول ټو 0 وي دا نو هلته راشئ ته کلیر وایم خو دلته د حساب کې دلته به زه داسې کار به موږ وکړو چې ډسپلی فور او آیټم د حساب یې دی نو زه به راواخلم دې ځای کې د آیټم ټوټل او ماینس راوبخلم آیټم ډاټ څه آیټم ډاټ پیمنټ اماونټ چې کوم دی که نه نو دا به دې ختم کړم نو بس څه وکړي دا به یو لیبل کې واخلو د رایټ خو دا بل نو پکار خو زه پیره به یو سرن کړو دا خو زه بل ځای کې اوس لګیا یم راوړم ال سیل ته به راشم دا تاسو وایي
بریکټس په یوز کو خیر هیڅ خبره نه ده او بریکټ نه مخکې به خالي ورډ د رائټ یوز کو ښه نو بیا به کار کوي زبردست صحیح شو کنه سکوپ یې واغشتو اوس په دې نه بعد زه ریفریش کوم ریفریش یې کوم اوس صحیح شو کنه دلته که دې سیټ پیډ وکړي کنه د سیټ پیډ کې فار ایگزامپل دنه مونږه 2000 روپۍ دې مونږ له راکړئ صحیح شو او دا زه پیډ کوم دلته کې اوس پیډ یې کوم زه او راشم دلته کې زه آل سیلز نه نو اوس دلته ته وګوره 750 پاتې شو 2000 ته ورکړه صحیح شو کنه دغه شان دا دغه چې کوم دی دا به زه کاپي کوم او دا به زه راواخلم ریمینینګ پیمنټ لیست نه دی دلته کې دی ریمینینګ بیلنس کې به هم پیسټ کوم صحیح ده په دې کې موږ سره ریمینینګ پیمنټ لیست یو دا دی دلته به هم پیسټ کوم او بل موږ سره هغه دغه ولې پرچیز والا هم دی کنه کې هم لږ شاندار مسله به کې وي خامخه که څنګه ځکه چې یو شیز دی ټول کنه رایټ په کلیک کو go to view اول ته کې به هم پیسټ کوم دا وینم دا یو شیز موږ ټولر یو شیز جوړ کړی ښه دې موږ ته پیدا ده ښه یو شی یو ځای نه وباسي نو ټوله کې پیسټ کو دا چې دلته زه ریفریش کوم دلته مو وته او زه ما اوس یې په پرچیز کې ګورم نه هلته وموتې وي خیر دلته خو موږ سره کلیر دی که نه زه به خیر یو پرچیز بل ولګوم دا اړو څه خاص خبره نه ده چې پته ولګي که نه چې موږ روان بلکې الریډي موږ سره پرچیز کې شته که نه پرچیز کې به موږ راشو آل پرچیز کې دې کې به زه د پریویس ډیټ نه راولم او کرنټ ډیټ به دلته ورکړم او ریټریو به کوم دلته وګورئ تاسو کلیر راغلی دا راغلی بس صحیح ده یو خبره ده هسې مال ریډي شوی کار دی شوي دي په یې که نه هر څه دې کې موږ پیمنټ وغیره نو دا و موږ سره د سیل او مطلب د سیل کسټم هیستوري چې هغه موږ ریټریوینګ کوو دلته موږ هیستوري کتی شو اوس په دې دواړو کې یو پوینټ بل پاتې دی چې زه وایم چې یاره زه د یو پرچیز ډیټیل ګورم چې دې کې ما کوم کوم شیزونه اخیستي دي او زه د یو سیل ډیټیل ګورم چې په دې کې ما کوم کوم شیزونه اخیستي نو هغې له اوس راځو صحیح شو که نه دا موږ دې ځای نه اوس کټ کړو دې ځای نه بیا هم کټ کړو دا ټول دلته کلوز کې د ډایګرام نه بغیر دلته راشم رایټ په کلیک کې کلوز آل بټ دیس مطلب ټول کلوز کې خو دا یو راته پرېږده صحیح ده که نه موږ پښتو کې وایو که ټول ستا شو خو دا یو زموږ شو پکې صحیح شو دغه شان دا یو ته موږ پرېښودو اوس په راځو دلته موږ سیل هیسټري او دغه والا چې کوم دی هغه به موږ نو پرچیز پیمنټ کې خو موږ د پیمنټ باره کې خبرې وکړې خو اوس به زه پرچیز کارت کې یو میتھډ جوړ کړم چې هغه به ماله څه کوي هغه ماله د دغه هیسټري ټریک کوي خو الریډي ټولر سره مو پیمنټ کې وکړم نو بس دا مو سره په کار خو چې پرچیز کارت کې هم کړو خو زه یو خبره ده بس الریډي چې څه دلته وشو نو بس په کار یې دلته نور مو صحیح ده لوکل بس یو کنټرولر کې به وشي دلته اوس وکړم زه پرچیز ډیټیل بلکې پرچیز ډیټیل پرچیز آیټم ډیټیل به دلته ولیکو ښه دا به لږ نور هم دا ویو به موږ سره ډیفاین شي او دلته به زه جست څه راپاس کوم دلته به زه جست چې راپاس کوم نو زه په دې ځای کې دلته موږ سره الریډي وي آی ډي به راپاس کوم زه دا به زه راپاس کومې او دلته دا به دې کټ کې دی ځای نه او دې لیست کې به زه څه راواخلم is equal to db dot purchase یا purchase tbl supplier invoice detail dot where چرته چې موږ سره سي d is equal to the d dot supplier invoice id is equal to id ٹھیک ده نو دا به ریټریو کوي نو دې په ترو باندې بس موږ څه وکړو رائټ په کلیک کول دا به اډ کو یو ویو صحیح ده او زه اوس دا ماډل به ورته زه سلیکټ کوم ٹھیک ده زه به راولم دې کې ټي بي ال سپلار
سپلایر انوایس ډیټیل صحیح شو او دا به زه اډ کوم. دا به زه وکړم دې نه دا شیزونه ختم کړي. نور به دې کې اوس چینجز کوو ټیک ده. دا به زه پرچیز ډیټیلز ټیک ده که نه، بلکې دا پرچیز ډیټیل دلته لیکي ځکه چې زمونږ ټول ډیزاینینګ په دې بیس شوی دی. خیال هم دی. دا به زه وکړم دا به زه ټیبل دی نو از ایکول ټو ټیبل هیور ټیک ده. باقي دا مونږ سره کوانټیټي ده، دې مونږ سره یونټ پرایس دی، او دا مونږ سره پروډکټ نیم دی، او دا مونږ سره د انوایس نمبر دی. او اکشن مکشن ته ضرورت نشته. دا سپلایر انوایس دی، د پروډکټ دی او دې ته ضرورت نشته. دا به زه سیو کوم. دا کله سیو کوم داسې کار به اوس وکړم چې زه به دا کټ کړي د ضرورت نشته. زه به راشم د پرچیز پیمنټ کنټرولر ته. پرچیز پیمنټ کنټرولر کې به رائټ کلیک کوم، گو ټو ویو، او د هیستري مسټری نه بغیر زما دلته یو اکشن لینک پکاره چې شو کیږي، بس الله ټایم شو کیږي. ولې چې بس دا خو یو جست یو هیستري ټایپ زه غواړم کنه. نو د دې نه بهر دلته به هم یو اکشن لینک بلکې دې نه هم بهر ځم ټیک ده. سپلایر انوایس آی ډي ورته پکار ده او زه داسې ډیټیل ته زه لاړ شم ټیک ده، یا ویو کا ډیټیل صحیح دی کنه، ویو ډیټیل یا صرف ډیټیلز ولیکئ یو خبره ده. او دلته زه ولیکم چې پرچیز برابر نامه لیکل خره غزې نه لیکم او ډیټیلز نه دا ما سیو کوم. دغه شان اوس زما زه د سیل لپاره هم جوړوم صحیح ده. یعنی یو کاپي به راواخلم او دې کې به ولیکم زه پر هغې ځای نه به نامه راوالم چې څه میل ته ورکړل دلته هم راشئ. تاسو سیمیلریټیز په دغه پوه شو چې سیمیلر څه ورکوئ څونه فایده یې وي. د دې کوشش به کوئ چې ستاسو داسې څیزونه سیمیلر وي ښه. او دا به څه کې دله به راواخلم زه، بلکې د دې نه ښه خبره دا ده که نه چې زه هغه ټول میتډ را کاپي کړم او جست د کسټمر حساب به ترې وکړم که نه. د دې کې زه دا دونه شیزونه واپس بدلوم صحیح ده. دلته به راغلم ډي بي ایس ځای باندې به څه راولم ډاټا ټي بي ایل کسټمر که نه انوایس ډیټیل، او دا به څه کړم ډاټ کسټمر انوایس آی ډي صحیح شو که نه. څونه په سمپل طریقه د خالي دا سیل کې رائټ په کلیک کوم، یو پیری سیو کې رائټ کلیک اډ که یو ویو، او ویو به منګه لیست اډ کو او لیست په سیمینګ اډ کو ټي بی ایل کسټمر انوایس ډیټیل صحیح شو. او دلته اډ کې دا چک په ساتئ ښه یوز لیاوټ نور نه. دا دې ځای نه ختم کې دلته ولیکم سیل ډیټیل ټیک ده، او دې نه هم ختم کېده. او دلته موږ سره پروډکټ نیم بره او انوایس نمبر به راوړی دی. دا به انوایس نمبر شي، انوایس نمبر دا به پروډکټ شي پروډکټ ٹھیک ده. او باقي دا کوانټیټي شو. او دا به یونټ پرایس شي. او دلته موږ سره دا به آیټم کاست شي صحیح شو. آیټم کاست کې خبره دا خو ته اول بره دواړه واخلې بیا آیټم کاست ورته جوړو دلته خدای کې آیټم کاست کې به څو کوم دا ختم کړي زینه. او دلته کې به موږ راوالو یو لیبل به والو ټیک ده. او لیبل کې به واخلو د رائټ بریکټس واخلې آیټم ډاټا موږ سره څه ده سیل کوانټیټي ملټیپلای سیل یونټ پرایس آیټم
ډاټ سیل یونټ پرایس صحیح شو. نو دا زموږ څه شو آیټم کاست راغی. دا شانتي به دې نه کاپي واخلو دا بل ته پرچیز کیم کېږو. دلته به څه وکړو زه ټي ایچ او دلته به زه آیټم کاست دا به څه وکړم او دې ته به لاندې مونږه ټي ایچ دا ټي ډي او دې ته به زه راواخلم چې دا مونږ سره څه ده ډاټ پرچیز کوانټیټي او پرچیز یونټ پرایس صحیح شو که نه. اوس په دې نه بعد زه پیمنټ ته لاړ شم او دې ځای کې به زه کاپي ځان سره کاپي کوم او ګو ټو ویو او د لاست ون چې کوم دی دلته کې دغه ریمینینګ بیلنس او بالکل دلته مې دا پیسټ کو ښه واپس یې دغه کوم او دا وینې دې ځای کې به لاین به ټول سلیکټ کړې کنټرول زیډ یې کې واپس یې صحیح کړې ټیک ده او ښکته راشئ دا پیسټ کړئ دلته زه لیکم مثلا ویو ډیټیل صحیح شو. دا سیل آیټم ډیټیل شو موږ سره ښه او دلته کسټمر انوایس هم دغه صحیح دی نو یو پیره به یې رن کوو خو دلته کې زه یو کار کوم دا انفو دی که نه دا پرایمري کې کوم پرایمري شو صحیح ده خو دا هم هیسټري ده او هم هیسټري ده نو خو زه یو بدل پکار دی بل بدل پکار دی نو دواړه خو سیم نشي ښودی صحیح ده که نه. اوس راته بل هیر شو چې هغه پکې څه شي دی کسټم سیل دی او موږ سره کسټم پرچیز دی که نه دا دی ګو ټو ویو دلته هم یو پرایمري کې ځکه چې بیا به هلته ورسره څه کوی چې دا کم دی رن بیک اوس بیا وګورو چې موږ سره ریکارډ څنګه راکوي ټیک ده څه مطلب دا موږ پیمنټ کې کوو دا موږ پیمنټ کې وکړو چې مطلب اوس په د یو سیل ډیټیل هم ګورم که نه چې څه څه مې خرڅ کړي آیټم دغه شي دی بالکل دا پیسې د څه شوې او دا تا باندې ما څه خرڅ کړي تا مال راوړل که نه تا یو کسټمر واپس راشي دا تا مال څه راکړي دا ته وګوره نو ته بیا وګوره چې ما څه درکړي هسې نه که بل ډله سره وړی او ته ورته چې بس ټیک ته راکړه دا به ما درکړي که نه نو داسې خو هم نه ده که نه ګورې به چې ما څه ورکړي دي که نه دا وګوره صحیح ده انوایس نمبر هم درته راغی او دا ډیټیل هم درته راغی بیک راشه بیا ولې یو کارډ غوندې جوړ کړې کارډ کې بند کړي مزه به کوي صحیح ده که نه نو دا موږ سره او راشي دلته کې پرچیز ته اوس راشي آل پرچیز ته راشي ګورئ دلته هم راشي آیټم کاسټ الریډي دا یې دی که نه او دا خو څه دی خوا تښتېدلې شانته دی ښه یونټ پرایز مسله دلته ده ښه دا بل ځای کې نه ده دا مسله په یونټ پرایز کې ده خو خیر اوس مې تیز دی دا چې هر څه پکې وي دي ښه او بار کړی هم ده دی صحیح شو که نه نو دا موږ سره څه دی آیټم کاسټ صحیح شو که نه دا زموږ ډیټیل شو نور د دې سیټینګ شو او د دې والا سیټینګ شو دا چې څوک هم دا ویډیوز ګوري یا ټوټورز ګوري دا رای دپاره اساینمنټ دی ښه دا به کارډ جوړ کړي خو ښکلي او په دې کې به دا آیټم سټیپ بای سټیپ ښکلي ډیزاین جوړ کړي صحیح ده او که چې څونه ښکلي ډیزاین مو کړو نو بیا خیر دی ما ته لږ راسنډ هم کړئ زه بیا وګورم زما وټساپ کانټیکټ لاندې شته چینل باندې مو داسې باچې څنګه پې وکړئ هسې ما دپاره وښایي چې یو زما ته هم پته لګي چې ما پسې هم څوک کار کوي ځکه دا ډېر غټ سافټویر دی سړي ته ورته چروس خبرې نه دي که نه ډېره دغه خبره چې ته څه خاص دغه به لري نو دا به کوي ځکه چې دا معمولي اپلیکیشن نه دا صحیح ده که نه دې کې ډېر داسې کارونه لا پاتې دي دې کې کم از کم دې ځای کې ریټرنینګ لا پاتې دی څنګه چې مونږ دا راغوښتي دي که نه سیل دی دغه شان یو سیل ریټرن ځان له دغه نه هیډینګ پاتې دی او داسې پرچیز ځان له پاتې دی دا او د هغې نه هم دغه شان هسټري پاتې ده نه ځان به نه خلاصو کار به زبردست کوو انشاءالله کمینګ ویډیو کې مونږ په پرچیز ریټرن باندې خبرې کوو